أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبح پاکیزگی بیان کا اسم ربک الاعلی دخپل اوچت رب دنامی الذي خلق هاغا چکم پیدا کو فسوا بے برابر کو والذي قدر هاغا ذات چکم تقدیر مقرر کو فہدا او بے رہنمائیوں کا والذي اخرج المرعى او آغا ذات چکم گیا راوخ کا فجعله غساء بے اچھا کا احوا تھورا سنقرئک بتاقید منگا بتاسو تا خود نکو فلا تنسا بتاسو غیر نکی إلا ما شاء الله مگر چکم رب غواړي إنه يعلم الجهر بشک اغا پیجنی اوچت آواز وما يخفى او پټ آواز ونيسرک او منگا با آسان کو تاسو دا پارا للیسرا آسان سیز فذکر بس تاسو نصیحت کوئی ان نفعت الذکرہ تحقیق سرا گٹ بدر کی تاسو تاغ نصیحت سیذکرو ان قریب قبول بکی من یخشا چکم یریگی ویتجنبها او کنار کشب او کی تدی نصیحت نام الاشقا چکم غٹ بدبختوی الذي يصلى النار الكبرى هاغا چکم بداخلیگی غٹ اورتا ثم لا يموت فيها بے بدے پدی اور کی نمڑکیگی ولا يحيا او نبا جوندے پاتی کیگی قد افلح من تزکا تحقیق کامیاب شو چکم خپل باطن صفا کو وذکر اسم ربه او ذکر یوکو دخبر رب دنامی فصلا پس منزیو کو بلکی تؤثرون الحیات الدنیا تاسو ترجیح ورکوی د دنیا زندگی تا والآخرت خیر و ابقا حالانکہ آخرت چی دے دیر بہتر دے دیر مدی پورے ان هذا امدا خبرہ لفی الصحف الاولى مخی صحیفوں کی درج شویوا صحف ابراہیم و موسیٰ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیفی او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیفی دا دی صورت نم صورت الاعلیٰ دے ولنی آیات مبارکہ کی دا لفظ راغلے دا صورت پا مکہ مکرمہ کی نازل شوے دے دی صورت نمخ کی او صورتنا نازل شوی دی او دا اتم لمبر صورت تے دی کی یو رکو دا او نلس آیاتنا دی پکی اللہ تبارک و تعالی خطاب کئی تمام ایمان والو تا حکم ور کئی اسم ربک الاعلی دخپر رب دا نامی چاگ دیر اچت شان والدے
چې کله د آیات کریمه نازل شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل اجعلوها فی سجودکم خپل سجدو کې چې ده سبحان ربی الاعلى وای او چې کله سوره واقعه د آیات فسبح باسم ربک العظیم نازل شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي اجعلوها فی رکوعکم تاسو بخپل رکوعګانو کې دا وی سبحان ربی العظیم حدیث پاک کی راضی کم از کم دریزل چی دے سبحان تسبیح وی ترمذی شریف روایت تے یعنی کم از کم دریزل سبحان ربی العظیم و سبحان ربی العلا وی امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا استازو دا امام ابو حنیفہ شاگردو دیر اچت درجی والا فقی محدث مجاہدو اگا فرمائی چی امام لپکار دی چی پنززلی یا اوزلی تسبیح وی زکا چی مقتدینو کی بعضی کنزہن وی بعضی بڑاگان وی او امام چی دیکھ دریزل سبحان ربی العظیم وی او یا سبحان ربی العلا وی او سر اچت کی نبی دیب اور کیا دریزل پورا کی نو مونږ په خپلم چې دې 15 ځلو تاکي دا مقتدینم پوره کی الذي خلق چې کوم پیدا کو ټول کائنات هغه د ټول کائنات چې دې خالق دې فسوا به برابر کو هر یو چیز اعتدال سره جوړ کو هغه داسم کولې شو چې یو خپل د لوړه غونډه کې جوړه کړه بل خپل د خوګ د جوړه کړه یو لاس وې د داسې نامون جوړ کړو او بل لاس وې د وګ جوړ کړو یو غوږ وې د لا همداسې نارمل جوړ کړو بل غوږ وې د اتی پشان غټ جوړ کړو یو سترګه وې د چې د انسانانو پشان داسې نارمل وا او بل سترګه وې د دا میخي پشان غټه جوړه کړې وا په دې باندې الله تعالی قادر خو هغه داسېونو که هر یو شی په اعتدال سره الله جوړ کو والذي قدر او اغذات چې کم هر یو چیز په اندازه کې جوړ کو د هر یو چیز تقدیر مقرر کو فهدا به رهنمایو کا چې ماشوم وي پیدا شي هغه ته څوک وایي نه چې ستا خوراک دغلته دی خو مورې چې څنګه ځان ته رانږدې کړي هغه د خپل خوراک ځای وپېژني چې یاره زما خوراک په دغې ځای کې دی چې دی وهدیناه النجدین دوه ګاټې نو خبر راغلی وه که نه چې د دې نه سینې مراد دي د مور چیرې الله تعالی تعالی رهنمایو کا تعالی شعور در کو ادراک در کو معشوم دې داغه پسترګه کې چې دې خارق شو نو هغه په خپل سترګه کې چې دې ګوت نه وای بلکې هغه چې دې په خپل تلی باندې چې دې خپل سترګه مګي معشوم دې چا ورته ویلی نه دي خو نه دا ولا الله تعالی په ذهن کې چولی فطرت کې ولا چولی دي چې بای ته دا کار کې دا کار بکې حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند محتممو ایو واقعا خپل لیکل چې راجپوتانا یو علاقه و ویزاغي تلاړه ملته د هندوانو راجو اول ته دا بيزوګان شیره دا ډېر زیاتې وي او هندوانو چې دا ممانعت لګول چې څوک به بيزو غوري وژني نه اول ته دی بيزوګانو زمونږ ډېر زیات نقصان کولو کله وای را کپڑے اوچته کې وبای تختولې او به وای را ته مخامخ کې ناسې دي چیرل کوي کنه دا نو زموږ په مخ کې بیا کپڑے وشلولې منډه به کړانه ډیر زیات وای ونه تنگ شو مونږ وای روټي جوړ کې هغه کې مرتضار واچول وای مونږ وای چې یو سو بيزوګان خبر راشي دا به خو به مړی بشي څه به ونه کمی شي کنه 150 به پکې مړی شي وای مونږ ورته چې دا روټي کې خو ورته کې ناسې دو وای دی کې چې دې بيزوګان راغی مونږ خوشاله شو چې دوه درې بيزوګان راغی هغه وی هغه روټي چې دې وکاتي هغه ته کتل هغه دغه نه خوړو روټي نه خوړه وای دی پس آی واپس لاړې دی پس 14-15 نور راغی آی چې دا ماجرا وکړه هم واپس لاړې 50-60 به راغی قطار باندې آشه غټه غټه وی او چې راغی د روټونه غیر چاپی رکی ناسې دي او دای ویل چې را دی کې چې د ایسا چولی دي نو روټي راواغشتي او هغه بوی کې چې بوی کې بس روټي وا کې خو دي او لاړم هغه په دې نتیجه ورسېدل چې دې کې زاد دي وای مونږ دا ویل چې را دا تدبیر خو زمونږ ناکام شو
شل 25 منټه چې دی وای تیر شوي نه دي نیمه ګنټه چې ګورو چې دا 200 بیزوګانې را روانې دي په قطار باندې او د هر یو په لاس کې چې دی داسې څانګه وه هغې کې چې دی پاڼې وې او دلته چې دی راغلم او د دې روټۍ چې کومې وې هغه وې ټوکړي ټوکړي کې او روټۍ به یې خوړه ورپسې به یې پاڼه م خوړه هغې نه بېهوشه شوې نه به کې یو مړه شوه دا چې کوم دا بوټی و دا د زهر تریاک و نو الله تعالی د دې په دغه کې اچولي و چې یاره د دې کې دا ځان ملاو شوي دي او د دې تور چې دی هغه دې پاڼه کې دی نو الله تعالی هر یو څیز چې دی هغه فطرت کې جندل اچولی دي والذي اخرج المرعى والله تعالی هغه ذات دی چې کوم راوخ کې دا غیا پیژنئ الله تعالی کوم ځای کې چې د انسانانو د خوراک تنظیم کړی هلته د دې ځناورو د حیواناتو خوراک تنظیم وکړو دی له غیا پیدا کړ فجعله غثاء احوا به هغه چې دی اوچه تورې کا دا غریزه علاقه چې کومه ده هلته برفباري نه کیږي هغه په دغه ورځو کې کورونه چې دی نشي وته او نه چې دی ځناور روغ کې شي مخکې نه د غیاګانې کټ کی او هغه به اوچه کی تورې کی او ځان سره محفوظه کی دي سنقرئك فلا تنسى اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم بتاکید مونږ تاسو توخود لا پتاسو باندې مو ویلی فلا تنسى بس تاسو باغ نه روي تاسو نه باغ نه ریږي الا ما شاء الله مگر هغه چې الله تعالی غواړي کوم حکم چې دا الله تعالی منسوخ کو هغه به چې دی تاسو نه هیر شي جبرائیل امین علیه السلام چې به وحی راوړه نو پیغمبر علیه السلام به هغه زر ویلې یاد به یې کا اب ورته پیغمبر علیه السلام ته یاد شوه او بیا به چې دی کاتبینو به لیکله هغې کې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه هم فرمایي انه یعلم الجهر وما یخفی بیشک الله تعالی پیجنی اوچت आवाज او پټ आवाज بلکې الله تعالی د زړونو نم خبردار دی او خیالاتو نم خبردار دی هغه پیجنی هر یو شی کپټ وی او کسرګند وی ونو یسیرو کلیل یسرا او مونږه با آسان کو دادا با آسان سیس نه مراد چې دی یو تفسیر کې راځي چې شریعت او دین دا آسان سیز نه مراد شریعت او دین په شریعت باندې بتا ته تک آسان کو او دومره بوج الله تعالی په چا باندې نه چي چې هغه اوچتولې نشي او بعض حضرات فرمایي چې د یسرا نه مطلب دا دی چې جنت ته تک الله تعالی ته آسان کی البته مهنت او مشقت نوي تمام سيزونه به تیار ملاويږي څنګه چې انسان وړي هغه شی ورته فورا تیار ملاوي شي مطلب دا چې جنت ته رسول والا کوم اعمال وی هغه به مونږ چې د تا آسان کو منځونه بتا ته آسان کو ته منځونه خپ شوق کې روزي به خپ شوق نيسي jihad به خپ شوق کې آسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکاوټ مو ستړې بو خواب چې کله مون شروع کو خلکو مو تاسو کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې زستړې شوی او ما ستړېواله مل ختمولو په موز باندې او نن سبا مونږ ستړو نو مونږ و چې یاره بس دا فرض به وکړو ګینې هغه هم نه کوو او بس سملو لوی ډاکټران وایي چې د ریړ دا هډوکی چې کوم دی د ملا هډوکی د دې علاج چې کوم دی هغه رکوع او سجده ده نو دی کې الله تعالی چې دی طاقت انسان نه ورکوي باطینی طور باندې خو ثواب ملاویږي او ظاهري طور باندې الله تعالی صحت ورکوي فذکر بس تاسو به نصیحت کوئ خلکو ته ان نفعت الذکر تحقیق ګټه بدل کوي تاسو ته نصیحت ان دلته دقت په معنا کې ذکر شو چې دا کوم سړی زړه صفاوي او زد او تعصب هغه کې نه وي نو هغه لپاره حق منل چې دا څه مشکله خبره نه ده
او د ضد علاج چې دی هغه نشته دی پیغمبرانو هم د ضد علاج ونکو ویشتمه سپاره کې راځي او واقعیا ذکر ده څوارلسمه سپوږمۍ شپه وه قریش مکه ویلي چې تاسو د نبوت دعویدار یئ الله تعالی تاسو رسول وي تخبر رب ته وایي چې د سپوږمۍ دوه ټوکري کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تصدیق د پاره الله تعالی چې د سپوږمۍ دوه ټوکري کې خدای قریش وسوي سحر مستمر دوی ویل دا جادو دی نو د زید علاج نشته دی کی فرمایي سه ذکر من یشان قریب قبول بکی دا نصیحت هغه کس چې کوم کریږي ويتجنب الاشقى او کناره کش بشي قبول بني کی دا نصیحت هغه کس چې کوم ډیر غټ بدبخت دی بدبخت نه مراد انسان نصیحت چې کوم قبول نکي هغه ته بدبخت ویلې شو الذي آغا یسل النار الکبرى چې داخلي کې با لوی اورتا غټ اورتا هغه به د دوزخ اور وي د دنیا د اور نه چې دی یو کم اویا ګناه زیات دی د دې دنیا اور چې دی هغه اوس پنیم چې دی ویلي کې دومره سخت دی الله تعالی دې موږ محفوظ ساتي نو به د دوزخ اور څومره سختي ثم لا يموت فيها ولا يحيى نه به پدې کې مرګ وي او نه به پکې ژوند وي کپدې کې مړ کول مقصود نو یو چنګاری مولا چې ده کافی وا قد افلح من تزکا تحقیق کامیاب شو چې کوم باطن صفا کو او ظاهرم صفا کو د باطن صفائی نه مراد کلمه طیبه دا ایمان وروړل دي عقیدی درستګی دا او د ظاهر صفائی غسل کول دي چارندام کول دي وذکر اسم ربه او ذکر کو د خپل رب د نامې فصلا بس هغه منځ کو یعنی الله اکبر وي منځ شروع کو پنځه وخت پنځه منځونه یو د جمعې فرض منځ وتر واجب باقی نفل منځونه ته کوم یو کس د الله تعالی نامه وشته منځونه یو کړه کامیاب شو تاسو له داسې تزکیه با کار ده بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکې تاسو ترجیح ورکوي د دنیا د ژوندۍ چې دنیا ژوندۍ ډیره ښه ژوندۍ ده اسنه چې زمړ چما به بس کیږي آیت خو دلته مسافر چې دا هغه چې کله مسافر وي نو هغه محفوظ نه وي او د خپل سفر تیاری ساتي زمونږ اصل ټکانه چې د آخرت ته جنت ته نو مونږ بدلته چې د مهنت کوو مونږ دلته دا کوو چې وخت راته ملاو شو مزمو کو وخت ملاو نشو مونږ نه کوو حلال او حرام تمیز راکې نشته دی جایز طریقې سره که دنیا ګټو او که ناجایز سره ګټو اس خبره نه حلال دی حلال وګڼي او حرام دی حرام وګڼي دا الله تعالی حقوق دی ادا کی حقوق العباد دی ادا کی والآخرة خیر و ابقا او آخرت بهتر دی او ډیری مودی پوری دی ان هذا بشکا عمدہ خبره لفی الصحف الاولى مخکینو صحیفو کې مدلل شوی و اکمی صحیفی وی صحیف ابراهیم او موسی حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت موسی علیه السلام صحیفو کې دا خبره هم ذکر و پدې کې دا مسله درج و چې آخرت چې دا ډیر بهتره دی پایدار دی